السلام علیکم دوستانو. پاکستان ټیم چې دی هغه د نیوزیلند په دوره باندې ون ډے سیریز چې کوم دی هغه اختتام ته ورسېده. اوس به د دې نه وروسته 20 سیریز شروع کېږي، خو موږ په ون ډے سیریز باندې یو څو خبرې نن کوو. په دې ون ډے سیریز کې مختلف ریکارډونه د پاکستان د طرفه چې دی هغه کېښودی شو. نو په هغې کې اولنی ریکارډ چې دی هغه پاکستان دا کېښوده چې 2 سیریزه ګټلو والا دا اولنی د ایشیا ټیم دی چې په ساوت افریقا په خاوره باندې دوه سیریزه چې دي دا وګټله. یا اولنی سیریز دو په 2013 کې ګټلی او دویم سیریز دا یې وګټه. د دې سیریز د اختتام نه وروسته آی سی سی کم نوی رینکینګ چې دی په هغې کې د پاکستان پوزیشن چې دی هغه 2 نمبر ته راغلی دی. اول انګلینډ دی، دویم پاکستان دی او دریم چې دی هغه اسټریلیا دی. د مزید ډسکس کول نه مخکې کوم وروڼه چې په دې چینل نه وي هغو ته زما خواست دی چې دا جی ټي وي چې دی دا سبسکرایب کړي او ویډیو لایک کړي. نو دوستانو د هغې نه علاوه پاکستان یو بل ریکارډ په دې سیریز کې کېښوده چې په افریقا کې په یو سیریز کې ټول رنزونه چې دي هغه 867 وکړو. د دې نه مخکې دا د اسټریلیا سره دا ریکارډ و، هغو په 2009 کې 821 رنز کړي. نو پاکستان دا ریکارډ هم په خپل نوم کو. اوس د دې نه علاوه د پاکستان د طرفه بل ریکارډ چې دی هغه دا جوړ شو چې 3 سینچریانې اولنی ټیم د پاکستان چې د افریقا په هوم ګراوند باندې دو په یو سیریز کې 3 سینچریانې وهلې دي، په هغې کې 2 فخر زمان وهلې دي او یو سینچري چې د هغه کپتان بابر اعظم وهل وه. نو دا یو ریکارډ دی. او د هغې نه علاوه په دې کې بل ریکارډ چې دی هغه فخر زمان جوړ کړی دی چې په یو سیریز کې 302 رنز کړي. د دې نه مخکې په یو سیریز کې دومره رنزونه چا نه وکړي. نو د فخر زمان د رنز آوټ کېدو یو متنازعه خبره چې وه هغه هم په دې کې راله. ډیکاک چې دی هغه د سر دوکه کړو. بهرحال د هغې فیصله لا باقی ده چې آی سی سی د هغې څه فیصله کوي. نو اوورال سیریز چې دی پاکستان ګټلی دی او د ګټلو نه وروستو چې کله هغو واپس هوټل ته راله نو په هغې کې د هوټل سټاف او زموږ د پاکستان څخه کیلیانیانو یو ډېر زبردست مست ډانس هم کړی دی. نو هغه ډانس هم تاسو ته د هغې ویډیو ښیم او د هغې نه وروستو به اجازت غواړم او د چینل د سبسکرایب کولو دپاره درته درخواست کوم چې دا چینل سبسکرایب کړئ د تازه خبرونو دپاره او د سپورټ د خبرونو دپاره. اجازت درنه غواړم د الله په امان.